ښوونځی ستاسې په کور کې. د سپېڅلي او مهربان رب په نامه السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو هرکلی کوم. نن ورځې درس موضوع مو د 11 ټولګي بیولوژي مضمون مربوط میاسس، همدارنګه د هغې اهمیت او د زولوژي په یوه برخه باندې بحث کوو. د میوسس مونږ حجروي ویش ویلي وو چې حجروي ویش چې کوم دی دا په دوه ډوله ترسره کیږي. یو چې دی مایټوزس دی او بل چې کوم دی ایمایټوزس دی. بیا په دغه مایټوزس کې چې کوم ویشونه دي یو میاسس یا ریډکشنل ډیویژن ورته ویل کیږي او بل چې دی په خپله مایټوزس دی چې هغه مونږ مکمل ډول باندې ولوستو چې هغې ته ایکویژنل ډیویژن هم ورته ویل کیږي چې د هغې د ویش په نتیجه کې په اخره کې دوه داسې حجرات لاسته راځي چې د مورنۍ حجرې سره د کروموزومونو شمیر مساوي وي. راځو میاسس ته. میاسس دې ته یو بل نوم هم اخیستل کیږي، ریډکشنل ډیویژن هم ورته ویل کیږي. ریډکشنل ډیویژن ځکه چې په دې کې یا تنکیسي ویش چې ورته ویل کیږي په دې کې مورنۍ حجرې څخه دوه داسې لورنۍ حجرې لاسته راځي چې د کروموزومونو شمیر د مورنۍ حجرې په نسبت باندې نیمایي وي. مثال په ډول باندې که مورنۍ حجره 2n وي نو دې څخه دوه داسې حجرې لاسته راځي چې هغه به څه وي n شمیر کروموزومونه لري. نو دې ته ځکه ریډکشنل ډیویژن هم ویل کیږي. لومړي ځل لپاره دغه ویش په سی ارچن کې یو ژوندی موجود دی، یو حیوان دی، سی ارچن ورته ویل کیږي. د اغزي پوټکو فایلم پورې مربوط دی. د دې په اګۍ کې مشاهده شو، ایک کې سی ارچن ایک کې. او دا د لومړي ځل لپاره د چا لخوا کشف شوی دی، د هغه نوم دی وان بینډن. وان بینډن په نام باندې عالم لومړي ځل لپاره کشف کړی دی او د میاسس نوم ورته دوه عالمان ورکړی دی چې د یو نوم فارمر او بل چې دی مور نومیږي. دغه دوه عالمانو ورته د میاسس نوم ورکړی دی. په کومو حجراتو کې چې میاسس شروع کیږي یا ویش کیږي هغه حجراتو ته میوسایټ ویل کیږي. میوسایټ هغه حجرات ته ویل کیږي چې په هغې کې د میاسس ویش ترسره کیږي. لکه په عالي حیواناتو کې یا په انسانانو کې په جنسي حجراتو کې صورت نیسي، جنسي حجرات. نو ځکه دې ته موږ په دې کې څه ویلی شو، ګمیټک میاسس هم ورته ویل کیږي ځکه چې په دې کې په آخر کې ګمیټونه جوړیږي. نو ځکه دې ته ګمیټک میاسس ورته هم ویلی شو. یو ګمیټک میاسس دی، ترڅنګ نور نومونه هم لري، هغه چې دی زایګوټک میاسس او سپوروډک میاسس. دا د دې بیا خپل ډولونه دي، هغې باندې موږ بحث نه کوو. دلته صرف دومره یاد ساتئ چې په کومو حجراتو کې ترسره کېږي هغې ته څه ویل کېږي، میوسایټ ورته ویل کېږي. میاسس هم د مایټوزس په شان باندې خپل هماغه پړاوونه سرته رسوي. لکه موږ چې څنګه په هغې کې لوستي وو چې پروفیز، میټافیز، انافیز، ټیلوفیز په سایټوکاینیزس کې دی او سایټوکاینیزس نه په کیریوکاینیزس کې دی او کیریوکاینیزس نه وروسته سایټوکاینیزس صورت نیسي. نو په دې کې هم موږ څه ویو، دا هم بیا په دوه ډولونو باندې موږ ویشو. یو ته یې موږ میاسس 1 وایو او بل ته یې موږ میاسس 2 وایو. په میاسس 1 کې هم هماغه شان د مایټوزس په شان دوه پړاوونه شته دی. یو ته ویل کېږي کیریوکاینیسس، خو دلته چې میاسس 1 د دې سره موږ 1 لیکو، کیریوکاینیسس 1. او بل د دې سره څه شی دی، بل سایټوکاینیسس 1 دی، سایټوکاینیسس 1. په کیریوکاینیسس کې څه پروفیز، میټافیز، انافیز، ټیلوفیز ټول ترسره کېږي. خو دې ټولو سره موږ 1 لیکو ځکه دا لومړی پړاو دی. پروفیز 1، میټافیز 1، انافیز 1 او ټیلوفیز 1. وروسته دې نه سایټوکاینیز کېږي. کله چې سایټوکاینیز سر ته ورسېږي نو میاسس 2 شروع کېږي. میاسس 2 کې اول څه کېږي، کیریوکاینیسس 2 او همدارنګه ورپسې بیا سایټوکاینیسس 2 ترسره کېږي او په نتیجه کې حجرات لاسته راځي. کله چې دغه سایټوکاینیسس مکمل شو نو دې نه وروسته څه کېږي، کیریوکاینیسس 2 شروع کېږي او په نتیجه کې بیا 4 حجرات د مورنۍ حجرې څخه څنګه کېږي، لاسته راځي. د میاسس مرحلې ته راځو. په دې کې پروفیز کې په پروفیز مرحله چې کوم دا په خپله باندې بیا 15 نور باشونه لري
چې هغې ته یوه ته ویل کېږي لیپټوټین، بل چې کوم دی زایګوټین دی، همدارنګه پیکایټین، ډیپلوټین او ډای کاینیسز. دغه 15 مرحلې بیا په پروفیز 1 کې صورت نیسي. یعنې دپاره تاسې شارټکټ داسې یادولی شئ چې LZPDD داسې یادولی شئ، بیا درنه نه غلطېږي. LZPDD لومړی لیپټوټین صورت نیسي، بیا زیګوټین، بیا پیکایټین، بیا ډیپلوټین او بیا ډای کاینیسز. دغه 15 مراحل دي. په پروفیز مرحله کې څه کېږي؟ موږ وی په پروفیز مرحله کې کم حالات رامنځته کېږي. لومړی دا کېږي چې دلته کې دغه د کروماټین تارونه چې کوم دي دا کنډینس کېږي، ډبلیږي، همدارنګه د هستوي غشا سره وصل کېږي. په نتیجه کې چې دی پکې کراسینګ اوور، یعنې دغه کروموزومونه چې دا خپل جینیټیکي مواد یو له بل سره شریکوي چې ته کراسینګ اوور ویل کېږي، دا کېږي. بل چې دی په دې کې هومولاګس کروموزومونه، یو شان کروموزومونه یو له بل سره څنګه کېږي، یو ځای کېږي او ساینپس جوړوي. یعنې د هومولاګس کروموزومونو یو ځای کېدل ته څه ویل کېږي؟ ساینپس ویل کېږي. کله چې پروفیز 1 ختم شي ورپسې میټافیز 1 شروع کېږي. په میټافیز 1 کې څه کېږي؟ په دې کې سپینډل فایبرې جوړېږي. د سپینډل فایبرونو ترڅنګ چې کوم دی هستوي غشا له منځه ځي، همدارنګه ترڅنګ یې کروموزومونه چې کوم دي دا په ایکواټوریل پلیټ یا په مرکزي برخه کې واقع کېږي او ترڅنګ یې دغه سپینډل فایبر یې د کروموزوم د کاینوټوکور برخې سره څنګه کېږي؟ وصل کېږي. ورپسې انافیز دی. په انافیز کې څه کېږي؟ انافیز کې چې کوم دی کروموزومونه دا چې کوم دی د قطبینو په طرف باندې حرکت کوي، سپینډل تارونه نري کېږي او بالاخره قطبینو ته څنګه کوي؟ انتقالوي. او په ټیلوفیز کې څه کېږي؟ بیرته هستوي غشا چې له منځه تلې هغه راښکاره کېږي او همدارنګه دغه کروموزومونه بیرته په کروماټین فایبرو باندې بدلیږي او په نتیجه کې دې څخه وروسته بیرته ورپسې څه شروع کېږي؟ سایټوکاینیزس. په سایټوکاینیزس کې څه کېږي؟ موږ ویلو چې حجروي غشا کې یو ژوروالی پیدا کېږي چې هغې ته ګروو ویل کېږي. د دغه ژوروالي په نتیجه کې حجروي غشا څنګه کېږي؟ ویشل کېږي او حجره په 2 حجرو باندې ویشل کېږي. دغه دواړه حجرات بیا میاسیس 2 ته داخلېږي او کله چې میاسیس 2 ته داخل شي نو میاسیس 2 بیا د مایټوزس عملیې په شان ده چې موږ په تیر درس کې لوستي او په نتیجه کې په اخر کې حجرات لاسته راځي. ګورئ 2 ان حجره ده، یو انداش یو انداشو. دلته کې چې دلته میاسیس 1 شو راتونیو. د میاسیس 1 نه وروسته دغه حجره دغه 2 حجراتو کې څه شروع کېږي؟ مایټوزس میاسیس 2 شروع کېږي. د میاسیس 2 په نتیجه کې دا حجره هم څه کوي؟ په 2 ان شمېر ورکوي او دلته هم څه کوي؟ 2 ان شمېر حجرات ورکوي. نو تاسې ګورئ دلته کې چې دی اوس د میاسیس کې دغه حجره چې دا مورنۍ ده نو دغه لورنۍ حجرې د مورنۍ حجرې سره مساوي کروموزومونو شمېر لري، ځکه موږ وایو چې میاسیس 2 د مایټوزس په شان دی. خو د دواړو میاسیزونو په آخر کې د مورنۍ اولنۍ مورنۍ حجرې څخه 4 لورنۍ حجرې څنګه کېږي؟ لاسته راځي. یعنې که چېرته یوه تخمه جوړېږي نو د مورنۍ حجرې څخه به 4 تخمې لاسته راځي چې هغه 3 څنګه کېږي؟ حذف کېږي، له منځه ځي او یوه پاتې کېږي. خو په سپرمونو کې د لومړۍ یوې سپرماټوګونیا څخه 4 سپرم څنګه کېږي؟ لاسته راځي. راځو د میوسیس اهمیت ته. اهمیت یې په څه کې دی؟ د میوسیس اهمیت لومړی اهمیت یې دا دی چې څه کوي؟ د ګمیټونو په جوړولو کې مرسته کوي. یعنې ما تاسو ته وخت ویلو چې په عالي حیواناتو کې چې کوم دا میوسیس ګمیټیک میوسیس صورت نیسي او په نتیجه کې جنسي حجرات جوړېږي چې دغه جنسي حجرات ته ګمیټونه ویل کېږي. لکه په نارینهو کې سپرم او په ښځینه کې تخمه جوړوي. دویم چې کوم دی څه کوي؟ د کروموزومونو شمېر ثابت ساتي په ژوندیو موجوداتو کې. لکه په انسانانو کې د کروموزومونو شمېر 40 یا 30 جوړې دی چې دغه شمېر د لومړني انسان څخه تر اوسه پورې چې کوم دی دغه پراسس روان دی او دغه کروموزومونو شمېر ثابت پاتې شوی دی چې دا شی دا د میوسیس اهمیت دی. او دریم اهمیت یې دا دی چې څه کوي؟ جینیټیکي مواد شریکوي. یعنی دغه جینیټیکي مواد چې په کروموزومونو کې واقع دي، یو کروموزوم چې د بل کروموزوم سره کراسینګ اوور کوي یو د بل د پاسه واقع کېږي، په دغه وخت کې دغه جینیټیک میټیریل ایکسچینج صورت نیسي او دغه جینیټیکي مواد یو له بل سره شریکوي. نو په نتیجه کې څنګه کېږي؟ وریشن یا تغییرات رامنځته کېږي په ژوندیو موجوداتو کې. لکه تاسې ګورئ د یو مور او پلار څخه
اولادونه پیدا کیږي خو د اولادونو په شکل کې همدارنګه د هغوی په کرکټر کې په قد په دې ټولو کې توپیر موجود وي. دا ولې؟ ځکه چې هلته کې جینټیکي موادو دغه تبادله څنګه کیږي صورت نیسي او دا شی دا د میاسیس اهمیت دی. ګرانو زده کوونکو راځو یو بلې موضوع ته چې هغه زولوژي برخه ده او په زولوژي برخه کې موږ د شمزۍ او بې شمزۍ حیواناتو په هکله باندې بحث کوو. لومړی باید زولوژي وپېژنو چې زولوژي څه شی دی. زولوژي د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې زو په معنا د حیوان او لوژي چې ده په معنا د علم دی. نو موږ وایو چې زولوژي علم دی چې د حیواناتو څخه بحث کوي، یا په لنډ ډول داسې وایو چې زولوژي علم دی چې د حیواناتو د سیستمونو همدارنګه د هغوی د وظایفو او ترڅنګ د حیواناتو رابطه د ایکالوژي سره څنګه کیږي دا د زولوژي علم پورې مربوط ده. حیوانات د زولوژي علم له نظره په دوو لویو ګروپونو باندې ویشل شوي دي چې یو ته یې فقاریه ویل کیږي او بل ته یې غیر فقاریه ویل کیږي. فقاریه هغه حیوانات ته ویل کیږي چې د ملا تیر ولري او په دې کې یو فایلم شامل دی چې هغې ته چې ویل کیږي کورډاټا. په کورډاټا فایلم کې بیا 5 کلاسونه دي چې یو چې کوم دی د مایانو کلاس دی یا فشز، بل چې کوم دی ذوحیاتین دي یا امفیبینس، او همدارنګه بل چې کوم دی ریپټایل یا خزندګان دي، بل چې دی برډز یا ایوز یا مرغان چې ورته ویل کیږي، او بل میملز یا پستانداران یا تیلرونکي. دغه چې دي دغه په 5 کلاسونو باندې بیا ویشل شوی دی. خو په غیر فقاریه کې بیا چې دي غیر فقاریه بیا موږ سره 8 فایلمونه لري چې دغه 8 فایلمونه موږ په زولوژي کې په تفصیل سره لولو. بیا کورډاټا فایلم ته راځو او کورډاټا فایلم کې بیا فقاریه حیوانات ولو. لومړی راځو د دې 8 فایلمونو څخه لومړی فایلم چې موږ لولو هغه چې دی مولسکا، د لاتینی کلمې د مولسکس څخه اخیستل شوی یا د مولس څخه اخیستل شوی دی چې معنی یې د سافټ یا نرم ته ویل کیږي. په دې فایلم کې ټول هغه ژوندي موجودات هغه غیر فقاریه موجودات شامل دي چې هغې دغه بدن چې دی نرم وي، پوست وي. دغه حیوانات چې کوم دي د دې تر اوسه پورې تقریبا 8000 نوعې پیژندل شوي دي او 15000 فوسیلونه پیژندل شوي دي، یعنې په دوهمه درجه کې قرار لري د غټو فایلمونو له جملې څخه دی. د مولسکا ځانګړتیاوې څه شی دي؟ په ځانګړتیاوو کې چې کوم دی یو دا ده چې دا څه شی لري، بدن یې چې دی نرم دی، نرم بدن لري. ترڅنګ یې چې دی په خوږو اوبو کې ژوند کوي، خوږو اوبو کې اکثره په خوږو اوبو کې ژوند کوي، نرم بدن لري، دوه اړخیزه تناظر لري. همدارنګه ترڅنګ یې چې کوم دی تنفس ځینې د برانشونو په واسطه، ځینې د پوستکي په واسطه باندې څه کوي، تنفس ترسره کوي. خوراک یې چې کوم دی همدارنګه د ونو پاڼې او همدارنګه ځینې حشرات خوري. مختلف ډولونه لري. په ځینې چې کوم دی بیا په 3 برخو باندې ویشل شوي د پښو د وجې نه چې ځینې په سر کې پښې لري، ځینې په ګیډه کې پښې لري او ځینې بیخي پښې نه لري. د راډیولا په نوم باندې هغې ته ورته ژبه لري چې د هغې په واسطه باندې څه کوي، د نباتاتو پاڼې کټ کوي، نو د وینې تړلی دوران لري. دغه ټول چې دي هغه خصوصیات چې د مولسکا فایلم پورې مربوط دي. تاسې کولی شئ چې دغه یو څو خصوصیات د دې څخه یاد کړئ، یا که غواړئ چې ټول خصوصیات یاد کړئ کتاب ته مراجعه وکړئ. په مولسکا فایلم لپاره موږ په دې کې چې کوم دی د دې په نماینده په شکل باندې موږ سنیل ولو یا هیلزون، ګارډن سنیل ورته هم ویل کیږي، او علمي نوم یې چې کوم دی د دې دپاره چې کوم علمي نوم ورکړل شوی دی هغه د هیلکس اسپرسا په نامه دی. هیلکس اسپرسا د دې علمي نوم دی. سنیل چې کوم دی دا اکثره په خوږو اوبو کې همدارنګه په نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، یعنې د پټیو په پولو باندې د غنمو په وخت کې چې کوم دی دا اکثره کوي ژوند کوي. په سر کې چې کوم دی 2 جوړې ښکرونه لري او د هغې په واسطه باندې ځان ته سینسیشن کوي یا ډایرکشن څنګه کوي، اختیاروي. 2 پلۍ یا بایوال چې کوم دی دا د پولیسیپوډا کلاس څخه دی. پولیسیپوډا هغه کلاس دی چې هغه چې د پښې نه لري، د سر نه لري او د بې سرانو په نوم باندې هم یادیږي. دا هم د پاسته بدنو له فایلم څخه دی. دی چې کوم دی بایوال ورته ځکه ویل کېږي چې دی کلک صدف لري او دغه صدف چې کوم دی 2 برخې لري، د دې په داخل کې بیا دی خپل ژوند ته ادامه ورکوي. صدف جوړېدلی چې دی
صدف جوړېدل چې کوم دي دا بیا په درې برخې لري. یوې چې تر ټولو بهرنۍ برخه یا اوټر موسټ پارت دی چې هغه د ښکر ته ښکري پوښ لري چې دغه ښکري پوښ کیراټینوسایډ دي. تر څنګ منځنی پورټ چې کوم دغه کې کلشیم کاربونیټ شامل دی او داخلي برخه چې کوم دغه کینکولین په نوم ماده لري. که پاسنۍ برخې یعنی منځنۍ او خارجي برخه یې ماتېږي نو کینکولین په واسطه باندې دوباره بیرته څنګه کېږي جوړېږي. او که چېرته یو بهرنی جسم دې ته داخلېږي کینکولین ماده ترې پوښ تاویې بالاخره په مرغلرو باندې بدلېږي. نو ځکه صدف چې دا د مرغلرو په جوړولو کې هم مرسته کوي. د پاسته بدنو اهمیت څه شی دی؟ اهمیت یې دا دی چې یو د غذا په ډول باندې په ځینې هېوادونو کې استعمالېږي لکه په اسیا، امریکا، افریقا، اسپانیا کې دې نه ښه خواړه جوړېږي. تر څنګ چې کوم دی پاسته بدن یې کلشیم کاربونیټ لري. دغه کلشیم کاربونیټ چې دې نه اخیستل کېږي په یوناني طب او همدارنګه په انګریزي ایلوپیتھک میډیسن کې چې کوم دی زیات دا څنګه کې اهمیت لري او استعمالېږي. بل راځو فایلم انالیډا ته یا د کړی لرونکو چنجیانو فایلم. انالیډا دا د انیلس کلمې څخه اخیستل شوې ده او معنی یې د کړی. د دې ژوندیو موجوداتو بدن چې دی کړی کړی وي. مختلف ژوندي موجودات په دې کې ژوند کوي. زیاتره یې په سمندرونو کې، خوږو اوبو، نمجنو ځایونو کې او همدارنګه ځینې پرازیټي شکل هم لري، یعنې په انسانانو او همدارنګه په حیواناتو کې ژوند کوي او هغوی کې ځینې ناروغۍ رامنځته کوي. د دې ځانګړتیاوې چې دی یو دا چې بایلټرلي سایمټري یا دوه اړخیز تناظر لري. تناظر چې تناظر له نظره ژوندي موجودات په درې ډوله دي. یو هغه دی چې دوه اړخیز تناظر لري، یعنې بدن یې په دوو مساوي برخو ویشل کېږي. یو یې راډیل سایمټري یا شعاعي تناظر لري چې بدن یې په څو مختلفو برخو ویشل کېږي. او بل چې دی اسایمټري ده چې هغه د تناظر نه لري، یعنې بدن یې چې دی په څو برخو یا په دوو مساوي برخو باندې نه ویشل کېږي. دغه چنجیان چې کوم دي یا کړی لرونکي چنجیان چې دوی په خپل بدن باندې د سیټا په نوم باندې کوچني کوچني تارونه لري، ویښتان لري چې هغه په حرکت کې مرسته کوي. خو په هیروډینیا کلاس کې یا ژوره چې د هغې څخه نمایندګي کوي په هغې کې دغه نشته دی. بدن یې چې کوم دی د کیوټیکل په واسطه پوښل شوی. کیوټیکل بیا د میوکس په نامه باندې ماده افرازي او پوستکی نرم ساتي. تر څنګ چې دی هضمي کانال چې کوم دی ټیوب ته ورته دی. د وینې تړلی دوران لري. کوم چې په اوبو کې ژوند کوي تنفس د برانشونو په واسطه کوي. کوم چې په وچه کې ژوند کوي تنفس د پوستکي په واسطه باندې کوي. او اترای چې کوم دی د نیفریډیا په نامه جو غړي دي د هغې په واسطه صورت نیسي چې دا د بدن د پوستکي سره د نیفریډیوپور سوریو په واسطه وصل کېږي او بیکاره فاضله مواد له بدن څخه اطراح کوي. د ځمکې چنجی یا ارتوارم یا د دې علمي نوم چې د لیومبریکس ټریسټرس دی دا د اولیګو شیټیا له کلاس څخه دی. اولیګو په معنا د کم او شیټیا معنا هغه د سیټا ساختمانونه یا هغه کوچني تار ته ورته جوړښتونه لري. دا چې دی په هره کړۍ کې چې کوم دی در څلورو پورې دغه سیټیا ساختمانونه لري او د 22 نه 29 کړیو پورې دې مکمل جوړښت یې اوږدوالی دی. همدارنګه تر څنګ چې کوم دی د په یوه کړۍ کې ښځینه جنس د کلیټیلیم په نوم باندې پړسېدلی جوړښت لري چې په هغې کې هګۍ انکشاف کوي او بیا وروسته له هغې څخه چې دی هګۍ پیدا کېږي. په ځمکې چینجي کې یو خبره ده چې دا هرمافروډایټ دی. هرمافروډایټ ته ویل کېږي چې ښځینه او نارینه تناسلي غړي چې کوم دی په یو جنس کې شامل وي، یعنې په یو جسم کې وي. ژوره علمي نوم یې هیروډینیا میډیسینالس دی. دا هم د کړی لرونکو چینجیانو له کلاس څخه دی. دا چې دی هیروډینیا ورته ځکه ویل کېږي چې دوی سیټا ساختمانونه نه لري. 4 نه 6 انچه اوږدوالی لري. کړی کې 3 وي یا همدارنګه د دې څخه زیاتې هم پکې پیدا کېږي. خوږو اوبو کې ژوند کوي لکه چینې، کاریزونه په دې کې چې د ژوند ته ادامه ورکوي او د حیواناتو د بدن سره د یو چوشک په واسطه باندې ځان وصل کوي او د هغې څخه څنګه کوي وینس کي. نو دوی دپاره چې کوم دی د حیواناتو ظاهري بدن چې کوم دی یعنې خارجي بدن د کوربه په شکل باندې دی او په هغې کې ژوند ته ادامه ورکوي او د سختو زخمونو باعث ګرځي او بالاخره هغه ژوندی موجود چې کوم دی د هغې څخه زیاته وینه زبېښي او د وینې کمخونۍ باندې اخته کوي. د کړی لرونکو چینجیانو اهمیت څه دی؟ یو اهمیت دا چې دا موږ سره په غذایي زنځیر کې برخه اخلي یا په ایکالوجي کې موږ غذایي زنځیر په تفصیل سره راوستی و. همدارنګه د سمندري حیواناتو لپاره چې د غذا په ډول باندې دي لکه کبان، همدارنګه چې کوم د اغذي پوټکي دې څخه څه کوي د غذا په ډول باندې استفاده کوي او زراعتي ځمکه حاصل حیزه کوي. یعنې دغه د ځمکې چینجیان چې په کومه ځمکه کې وي هغې خاوره بهر ته راوباسي. د خاورې د تبادلې صورت ګرځي. پاسنۍ د سطحې خاوره چې دی لاندې ځي او لاندینۍ خاوره سطحې ته راځي. په نتیجه کې خاوره تبادله کېږي او زراعتي ځمکه ښه حاصل ورکوي. بل د اغذي پوټکو فایلم دی یا ایکاینو ډرماټا ورته ویل کېږي. ایکاینو ډرماټا د 2 کلمو څخه اخیستل شوی. یو ایکاینس دی. ایکاینس په معنا د اغذي او ډرم پوستکي ته ویل کېږي. یعنې د دې د بدن سطحه چې کوم ده دا څنګه کوي دا اغذیو ته ورته ساختمانونه لري.
دا یوازینی فایلم دی چې ټولې په سمندرونو کې ژوند کوي، ځکه دې ته مرین انیمل هم ویل کیږي. او ترڅنګ یې د نورو حیوانات سره بل توپیر دا دی چې پرازیټي شکل نه لري. بل توپیر یې غټ دا دی چې دې کې په جنین پړاو کې چې کوم دی بایلیټرلی سایمټري یا دوه اړخیز تناظر لري، او کله چې بلوغ ته ورسیږي په هغه وخت کې بیا شعاعي تناظر لري. ځانګړتیاوې دا دي، یو دا چې شعاعي تناظر لري، بل دا دی چې په دوی کې د اوبو لیږدونې سیستم ته یعنې واټر واسکولر سیستم، اوبه د یو ساختمان لارې بدن ته داخلیږي چې کوم غذایي مواد یې هغه ترې اخلي او بیرته دغه اوبه څنګه کوي انتقالوي. بدن یې اپیډرمیس لري او په اپیډرمیس کې چې کوم د اغزیو ته ورته ساختمانونه دي، داخلي سکلیټ لري. همدارنګه ترڅنګ چې د وینې دوران یې هم شعاعي دی، لکه په سټار فش کې چې وګورئ شعاعي دوران لري. نارینه او ښځینه جلا وي، ځینې هګۍ اچوي او ځینې څه کوي بچیان راوړي، یعنې وایوپورس او اوویپورس دواړه پکې شته دی. استحاله لري، په دې کې چې کوم دی په تېرو درسونو کې مو ویله میټامارفوزس چې ورته ویل کېږي هغه پکې صورت نیسي. ترڅنګ تنفس ټول د برانشونو په واسطه کوي، ځکه ټول مرین دي او په سمندرونو کې ژوند کوي. مختلف دغه پکې شته دی نوعې، لکه موږ دلته تاسې په تصویر کې ګورئ سی ارچن دی، برټل سټار دی، سینډ ډالر دی، سی کوکمبر او سی لیلی چې کوم دي دا ټول د ایکاینو ډرماټا له نوعو څخه دي. سمندري ستوری یا سټار فش علمي نوم یې چې دی ایسټریا روبین دی، دا چې دی سمندر په غاړو کې او تیږو لاندې ژوند کوي، په کلاره حرکت کوي یو ځای څخه بل ځای ته. په منځنۍ برخه کې چې کوم دی یو ګرده حلقه لري چې ډسک ورته ویل کېږي، په دې کې چې دی ام مخرج واقع دی او هم پکې خوله واقع ده. خولې چې ده لاندنۍ برخه کې ده اورل ورته ویل کېږي او په پاسنۍ برخه کې مخرج واقع دی. خوراک چې کوم دی چې دی هیلزون یا سنیلز یو نور سمندري خواړه دي، ځکه دې ته کارنیورس هم ویل کېږي. د مفصله حیواناتو فایلم یا فایلم آرتروپوډا دا د دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ارترو په معنا د جاینټ یا مفصل او پوډا په معنا د پښې، یعنې د دوی بدن چې کوم دی دا سکلیټ خارجي دی او مفصل ته ورته ساختمانونه پکې شامل دي، بهر نه ښکاري. عمومي ځانګړتیاوې څه شی دی؟ یو دا ده چې دوه اړخیز تناظر لري، بهرنی سکلیټ لري او سکلیټ یې موږ ته ښکاري، دا چې دی اکثر د کیراټین څخه جوړ شوی چې یو ښکري ماده ده. نو دې په خاطر باندې بهر کې دا سکلیټ د عضلاتو په واسطه نه دی پوښل شوی. ترڅنګ چې کوم دی بدن یې درې برخو باندې ویشل شوی دی، سر لري، سینه او همدارنګه ګیډه ده. په ځینې ارتروپوډاو کې چې کوم دی سر او سینه یو ځای وي چې هغې ته بیا سیفالوتوراکس ویل کېږي، یعنې په دې کې موږ نشو کولی چې سر یې له سینې څخه جدا کړو. د وینې خلاص دوران لري او ترڅنګ چې کوم دی وینه چې کوم دی دا د یو هیموسیل خالیګاه ته راځي او د هغه ځای څخه څنګه کېږي بیا انتقال کېږي. ځینې هیموګلوبین لري او ځینې هیموسیانین لري. هیموسیانین د وجې نه چې کوم دی وینې آبي رنګ لري او اکسیجن زیات انتقالوي. کم ژوندي موجوداتو وینه چې هیموسیانین لري هغه چې کوم دی د هیموګلوبین په نسبت باندې 4 چنده زیات اکسیجن د انتقال وړتیا لري. ځینې چې کوم دی میټامرفوز په دې کې زیات صورت نیسي، یعنې بشپړه استحاله پکې صورت نیسي. هګۍ نه تر بلوغه پورې ټول تحولات چې کوم دي په دې کې رامنځته کېږي. نو د استحالې لپاره تر ټولو ښه مثال چې کوم دی دا د آرتروپوډا کلاس دی. ارتروپوډا کلاس چې دی بیا په نورو ټولګیو باندې ویشل شوی چې یو یې کلاس انسیکټ یا حشراتو ټولګی دی، بل چې کوم دی د غڼو یا سپایډرز ټولګی دی، یا چې دی کلاس ارکنایډ ورته ویل کېږي، او بل د زرپخو سلپخو ټولګی یا ورته کلاس سینټیپیډ او میلیپیډ ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځې درس تر بیا چې یوې بلې موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په لایزال رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.